اوس څنګه ګوري دا علاقه چې دا نو دلته د اوبو ډېر مسله ده ان شاء الله د دې اوبو ټیسټ کولو لپاره ورلیږو چیک به کوو چې دلته دا څه مسله ده زیات سکین ډیزیزز او د معدې مسلې دلته ډېرې زیاتې دي دلته هر یو ډاکټر شته راغلی دی سترګو والا د سکین والا د غاښونو والا غوږونو والا هر یو ډاکټر دلته شته هغوی چیک اپ وکړو او دوی ته یې دوایانې ورکړې موږ سره چې کوم دی 45 کسانو چې کوم دی میډیکل ټیم دی چې کوم کې میډیکل سپیشلیسټ دي سکن سپیشلیسټ ENT آی اور ډیفرنٹ چې کوم د میډیکل ریلیټډ خلک ته موږ سره راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف ما په پیښور کې موجود ما د پیښور تحصیل شالم خزانه کې موجود ما په حکومتي سطح باندې اوس هم داسې یو سنټر شته دی چې هغه د 200 پورې ماشومانو کفالت کوي د بیکوره ماشومانو د یتیمانو ماشومانو. نن د هغوی دپاره چې کوم دی فری میډیکل کیمپ لګولی شوی دی. مختلفو مرضونو کې چې کوم ماشومان مبتلا وي د هغوی علاج کیږي بیا تشخیص کیږي بیا دغه ماشومان چې کوم دي دوی مختلفو هسپتالونو ته ریفر کوي چې د دوی په صحیح توګه باندې علاج وشي. موږ سره په دې وخت کې په دې کیمپ کې یو حصه اخیستونکي ډاکټره صاحبه موجوده ده. دوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی ته کوم قسمه ماشومان مخې ته راغله تر اوسه پورې ځکه سهار نه دوی لګیا دي. السلام علیکم. ټول ناول خپل تعارف وکړئ. وعلیکم السلام. زما نوم ډاکټر هما شاهد دی او زه د سردار بیگم ډینټل کالج هاوس افیسر یم. دلته ډېر مختلف پیشنټس رالو. موږ ته ډېر مختلف ماشومان وو. چاته د سکین بیماریانې وي چاته د غاښونو خولې بیماریانې وي چاته د ویښتو والا څه مسلې وي. نو دلته ډېر زیات ماشومان ډېر ډفرنټ بیماریانو سره رالو او موږ وکتو دلته هر یو ډاکټر شته راغلی دی سترګو والا د سکین والا د غاښونو والا غوږونو والا هر یو ډاکټر دلته شته هغوی چیک اپ وکړو او دوی ته یې دوایانې ورکړې. السلام علیکم. د معلوم دی ثاقب ګل زه خپل میډیکل سټوډنټ یم جی. دلته کې موږ راغلي یو د زموږ کور ته جی. دلته کې ماشومان دي مختلف قسم بیماریانې دي. دې دپاره موږ ټریټمنټ خپل ټیم هم راغلی دی مختلف ځایونه. دې لپاره موږ خپل ټریټمنټ هم چالو کړی دی جی او کنټینیو دی. تاسو ته پته ده زه ډفرنٹ ځایونو کې کیمپس ارینج کوم PDF سره پاکستان ډیولپمنٹ فاؤنډیشن سره او زرمینا فاؤنډیشن سره. نو دی بچی ما سره دی یو کلیبریشن کې مونږه کار کوو. مدینه مخکې مونږه کیمپس ارینج کړي دي. دې ځل مونږه زمونږ کور کې دا اداره ده د حکومت اداره ده دا مونږه سلیکټ کو. دلته ډېر زیات انډر پریویلیجډ ماشومان دي. نو ډېر پکار دي غوښتو چې پراپر د دې ټریټمنټ وشي پوره د دې د یو شیز د دې د سترګو غاښونو سکین چې څه مسلې دي نه د ټول فزیشنز پکارو. نو موږ پوره یو ټیم راوستی دی. تاسو وګورئ ډفرنٹ ډاکټرز دي دلته. موږ د حی الفلاح ته ریکویسټ کړی چې تاسو راشئ او موږ کلیبریشن کې دا دلته یو کیمپ لګو فری میډیکل کیمپ ماشومانو نه اسم نه میډیسن هم ورکو او علاج هم فری کیږي. دلته کم قسمه مرضونه تاسو خو سهار نه ناسي کم قسمه مرضونه زیات تاسو ته مخې دلته اوس څنګه ګوري دا علاقه چې دا نو دلته د اوبو ډېر مسله ده. ان شاء الله د دې اوبو ټیسټ کولو لپاره ورلیږو چیک به کوو چې دلته دا څه مسله ده زیات سکین ډیزیزز او د معدې مسلې دلته ډېرې زیاتې دي. دلته ما 2 کیمپس دی نه مخکې ما کړي دي داودځای کې. نو اوس هم دلته دا مسله روزي چې د سکین ډیزیزز زیات دي او د خېټې مسلې د السر او د خېټې درد دا ډېر زیات دی د معدې درد. نو دې دپاره ډاکټرز هم ماته ویلي وو مخکې هم ویلي وو چې ستاسو د اوبو کې څه مسله ده. نو انشاءالله وی ویل ډیټیکټ آن اټ. صحیح شو. کتونکو موږ سره بل چې کوم ارګنایزر دی دا موجود دی. خپل تعارف وکړئ. زما نوم ملک شاهد خان دی او زه د زرمینا فاؤنډیشن چیرمن یم. ټول ناول خو تاسو ډېره مهرباني چې تاسو دلته راغلي او موږ له کوریج راکوم. موږ چې کوم دی خپل ارګنایزر سره چې کوم زموږ پارټنر ارګنایزرز دي پاکستان ډیولپمنٹ فاؤنډیشن او حی الفلاح بن شرفان خان دوی سره موږ چې کوم دی په مرسته باندې دلته یو میډیکل کیمپ ارینج کړی دی. موږ ته ریکویسټ شوی د زموږ کور طرف نه چې دلته ماشومانو کې مختلف داسې بیماریانې دي چې کوم ټریټمنټ پکار دی او پراپر چیک اپ پکار دی. نو موږ دلته راغلي یو موږ سره چې کوم دی 45 کسانو چې کوم دی میډیکل ټیم دی چې کوم کې میډیکل سپیشلیسټ دي سکن سپیشلیسټ ENT آی اور ډفرنٹ چې کوم د
میډیکل ریلیټډ خلک ته موږ سره راغلي دي موږ د دوی پراپر یو پرفارمر په بیس باندې د دوی چیک اپ کوو اینه بعد چې دوی ته موږ چې کوم د دې پرسکرایب میډیسن وی هغه ورته ورکوو موږ سره چې کوم دی موږ چې کوم ډونرز وغوړ ډېر مرسته کړې وه چې دلته موږ له دومره ډېر ډونیشنز راکړل چې موږ سره ټول چې څومره دلته امراض دي دغه ټولو دپاره میډیسن موجود دي او بل دا چې کوم موږ دلته پرفارم جوړو دلته چې کوم موږ ته فنډینګز کوم میلاویږي په دې باندې موږ یو پراپر ریسرچ کوو چې موږ به دلته د ماشومانو دپاره یو پریسیشن میډیسن داسې یو پلان جوړ کړو او بل چې دلته کومې مسلې دي د هغې دپاره موږ بیا دو سره کانټیکټ وکړو چې دا ستاسو په ماشومانو کې مین مسلې دي دې دپاره به چې کوم دی بیا موږ پراپر پلان سره راځو. صحیح شو ډېره مننه. کتونکو موږ به ماشومانو سره هم خبرې کوو دلته چې کوم ډاکټران راغلي دوی سره به هم خبرې کوو نو موږ سره اوسئ. دلته زموږ کور کې دلته ماشومان ما سره موجود دي د دوی علاج وشو دوی سره به خبرې اترې کوو. نوم راته ووایه خپل. محمد خارون. د کوم ځي؟ کورمی جنسي. دلته دې څومره وخت؟ 3 کاله. 3 کاله دي. نو څنګه زموږ کور چې کوم دی ستاسو ځای دی دا څنګه څه محسوسیه دلته؟ دلته ښه دی دا ځای تعلیم دپاره مونږ تعلیم ورکې کوو سکول وایو صاحب. څه درته نور ښودلی کېږي دلته؟ مونږ ته هغې کمپیوټر کورس ښودلی کېږي او د هغه سکول ښودلی کېږي. ستا چیک اپ وشو اوس دلته؟ یا سر. نو څه وایي ډاکټر درته څه ویلې چې څه مسله ده؟ ما له دوایانې ولیکلې ده دا یې راکړې. دوایانې درکړي؟ زما سترګو مسله وه سترګې مې سوځي. صحیح شو. ستا نوم څه دی؟ زما نوم محمد زیشان دی. د کوم ځای سره تعلق ساتي ته؟ مونږ د کورم سره تعلق ساتو او مونږ دلته دې دپاره راغلي مونږ دلته تعلیم حاصلو او دلته الحمدلله تعلیم ښه دی او دې تعلیم نه بغیر مونږ ته دې نور کارونه هم ښه الکتریشن شو او کارپینټري شو ډېر کارونه هغې کې مونږ الکتریشن زده کړو هغې دپاره مونږ دې ته مونږ موقع هم راکوي دلته هم کار کوو بهر هم مونږ دې بوځي. اوس ډاکټر ستا چیک اپ وکړو نو څه وایي درته څه بیماري ده؟ زما نظر لږ کمزوری هغه ماته ویلي تاسو دا خپل واردن ته ورکړئ هغې به تاسو هسپتال ته راولي او تاسو د مونږ علاج فري وکړي. مکمل علاج به درلال؟ مکمل علاج به چې غټ شي څه ارادې دي د څه به جوړېږي چې دلته نه لاړ شي؟ زما خو اراده یو خو زما خپل اراده ده چې یو کرکټ ته ځم چې هغه نه شو بیا کیپټن. ښه ستا نوم څه دی؟ حزب الله. د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ کورمی ایجنسي سره. او نور خو موږ د زی کې په باره کې وایو زی کې ته موږ دې په باره کې راغلي چې موږ دلته تعلیم حاصل کړو او نور خپله مخکې زندګي ځان له صحیح کړو او ډاکټران دلته راغلي دي متعدي دپاره راغلي دي چې موږ کې څه بیماري وي موږ ته ما ته ویلي ستا څه چل ما ورته ویلي چې زما ویښتان غورځي او زما نور نظر لکه کمزوره یم او نور بس. نو څه یې درته وي؟ نو بس دوایي راکړه او هغې غاښونه وښونه یې چیک کړو. صحیح شو. کتونکو تاسو به د دې میډیکل کیمپ چې کوم دی د دې په اړه به تاسو خبر شوي دا یو ښه ګام دی یقینا د هغه ماشومانو دپاره څوک چې بې کوره دي څوک چې بې پلاره دي او چې کوم ماشومان دغه دي د هغوی هېڅ دغه نشته دی اسره نشته دی نو دا زموږ کور چې کوم فاونډیشن دی دا د هغوی دپاره په حکومتي سطح باندې یو ښه ځای دی. مننه.